بسم الله الرحمن الرحیم. زما پاکستانیانو ورونو په دې سوشل میډیا باندې یو پیپر روان دی، یونیورسټۍ کې یو پیپر شوی دی، نو په هغې باندې ډېر زیات دغه روان دی چې بهی د کامسیټ یونیورسټي ده پنجاب کې چېرته ده، نو وایي چې یاره اډوله حکومت په دې باندې اډوله ایکشن نه لي. د دې نه مخکې زه یوه خبره کوم، د دې نه مخکې د عمران خان په حکومت کې په یونیورسټۍ کې یو پروګرام شوی و ډانس یې، نو که تاسو وګورئ په هغې باندې د سوشل میډیا په عمران خان باندې چې کم تنقید وکړه نه، داسې ده چې دا دته ګورو، د مدینې ریاست ته یې ګورو، لکه په عمران خان پسې مکمل چې دا د یهودیانو د پالیسۍ لاندې دا پروګرامونه شروع شوه، په هغې باندې چې موږ هغې ته هم ټیک نه وایو، بلکل هغه غلط چې په یونیورسټۍ کې ډانسینګ پروګرام شوی بالکل غلط شو. اوس دا پیپر چې کوم راغلی دا خو یو پروګرام خو دا خو پیپر دی، پیپر جوړ شوی دی، په پیپر کې د کوېسچن دی وګوره. ښه اوس حکومت د چا دی؟ په حکومت کې وګورئ په مرکز کې د پی ډي ایم حکومت دی، د پی ډي ایم سربراہ مولانا فضل الرحمن صاحب دی. ښه په پنجاب کې هم حکومت د پی ډي ایم گورنر دی، نور دغه حکومت خو نشته، صوبایي گورنر دی صرف. د عمران خان حکومت خو د صوبې لم ختم شوی دی، مرکز لم ختم شوی دی، د صوبه سرحد لم ختم شوی دی، او په صوبه سرحد کې بیا خاص کر د مولانا فضل الرحمن صاحب خپل کس گورنر دی. نو به یې زموږ د پی ډي ایم دغه ته دا دغه دی چې په دې یونیورسټۍ په دې دغه باندې گورنر ته دې خپل ووایه، په دې څه ایکشن خو واله. په یو وخت کې چې ستاسو د میډیا سوشل میډیا د دو چې کوم وه، خاص کر د اپوزیشن د پی ډي ایم چې کوم سوشل میډیا وه، د عمران خان په حکومت باندې چې کم تنقید شوی په هغه ډانسینګ باندې که نه، د هغې ته موږ هم بلکل غلط شوی و. ټیک ټاک په ټایم کې په ټیک ټاک تنقید شوی و، خو اوس حکومت ستاسو دی، هر څه ستاسو دي، پنجاب کې گورنر ستاسو دی، سرحد کې گورنر ستاسو دی، نو په کار دی څه ایکشن خو پرې والی چې بهی دا پیپر کینسل که بل پیپر جوړ که، که نن نه بعد دا پیپر جوړ شو نو ښه باندې بل پیپر پرې جوړ که خو جوړ یې وکړه. دا اسی یو شو شا ده، بس په عمران خان پسې هم هسې یو پراپیګنډې شروع کړي چې دا د یهودي ایجنټ دی او دا دی او هغه دی. نو په دې حکومت کې نه جمهوریت چلیږي او نه دغه چلیږي د پارلماني سیسټم. بس دې له دې یو سړی راولي صدر دي کې پې، څنګه چې ترکي صدر راغلی دی، څنګه چې ملیشیا لاړه، څنګه چې انډیا خپل هندوانو نریندر مودي راوستو او دوه موقعې وله ورکړي، انډیا یې د کوم ځای له کوم ځای ته ورسوله. تاسو وګورئ دغه سریلنکا کې مسله راغله، اوس ورته ګورئ سریلنکا له کوم ځای له کوم ځای ته رسي، بنګلادیش له کوم ځای له کوم ځای ته لاړو. هلته هم دغه ټول ترکي د مسلمان ملک دی، د بنګلادیش مسلمان ملک زموږ نه جدا شوی دی. ساده ټکه هغه دی څونه مخکې شوه، ټوټل د مسلمانانو ملکونه څونه دغه شو، خو هغو جمهوریت یو سیټ ته کړی دی او دا نور سیسټم یې یو سیټ بل سیټ ته کړی دی. داسې نه دی چې دواړه راغلي او یو ځای راغلي دي، هغو خپل ځان له ځانه سیسټم چې بهی دا جمهوریت دی او دا د بل سیسټم دی، د جمهوریت سره بل سیسټم بیا داسې نه چلېږي چې هم زه به جمهوریت کوم هم به دا نور دغه کوم، په چا به دغه کوم، د فتوې له کوم، دا بیا نه کېږي، دا شی اړوله بیا سره ځي نه. والسلام.